ستا د بچي خو ټوټې ټوټې جوړې شوې او په ختم نبوت باندې د ټول نه اول قرباني چا ورکړې کم صحابي دی او څنګه قرباني ورکړې ده موږ ته به کې لوی سبق دی ګوره زموږ دپاره به کې لوی سبق پروت دی نبی علیه السلام خپل صحابي حبیب ابن زید انصاری رضی الله عنه ولیږو مسیلمه کذاب ته د دعوت ورکولو دپاره حبیب ابن زید راغی مسیلمه کذاب ته دعوت ورکوي مسیلمه ورته وایي اتشهد ان محمد رسول الله ای حبیبه ته ګواهي ورکوې محمد رسول الله دی هغه ورته وایي نعم ها زه ګواهي ورکوم اشهد ان محمد رسول الله وی ښه وی دا خو منم و یو بل تپوس درنه هم کومه وی محمد زه هم رسول الله منم خو په دې رسالت او نبوت کې ورسره ځان شریک منمه وی اتشهد انی رسول الله ته ګواهي ورکوې زه د الله رسول یم حبیب ابن زید ورته وایي لا اسمع کوڼ یم ستا خبرې بدبخته دا خبرې د اورېدو نه ده دا زمانه جواب غواړي وی کوڼ یم نه اورم وی ښه دا نه اورې خپلو کسانو ته حکم وکړو په ژوندانه دې دا ښی لاس پرې حبیب ابن زید ته زید نه په ژوندانه ښي لاس پرې کړی شوی ها دا ولیږئ محمد رسول الله له اولنۍ تحفه بیا تپوس کوي اتشهد ان محمد رسول الله وی نعم وی انی رسول الله وی لا اسمع وی دا ګس لاس دې پرې کوي دریم ځل سوال او جواب وشو د چې کله انکار وکړو وی ښی خپتې پرې کوي څلورم ځل ګسه خپتې پرې کوي چې بیا د انکار وکړو جبه دې پرې کوي چې بیا یې تپوس وکړو هغه په اشاره ووي وی اتشهد انی رسول الله لاس نشته خپه نشته جبه نشته الله څه وکړم سر خو شته که نه وی لا او بدبخته زه به ستا د پیغمبرۍ ګواهي ورکومه وی دا سر ته هم پرې کوي د بدن ټوټې ټوټې جوړې شوې خو د پیغمبر د عقیدې ختم نبوت تحفظ وکړو مور عماره ته خبر راغی څه وشو زما د زوی زما د بچي څه وشو وی ابۍ ستا د بچي خو ټوټې ټوټې جوړې شوې د هغه لاس او خپې په ژوندانه پرېښ شوي دي د هغه ژبه په ژوندانه پرېښ شوې ده او د هغه د بدن یې ټوټې ټوټې جوړې کړي دي واورئ د مور هغه غیرتي او ایمانی جذبه واورئ هغه تاریخي او یادګاري جمله واورئ خپلو زنانو ته دا وښایئ عماره سوی لهذا اليوم ارضعته هم د دې ورځې دپاره ما دې خپل بچي له پی ورکړي و لوی کړی مو چې د پیغمبر په ختم نبوت ناموس او رسالت به قرباني ما بچی د دې دپاره پاللی ما د بچي پرورش د دې دپاره کړی